کله چې هغه تیار شي ومن شر النفاثات في العقد او زه پناه غواړم د شر د هغه پوکي کوونکو نه فی العقد چې په هغه غټو کې پوکل کوي یعنی نبی علیه السلام باندې چې دا جادو کړو لبید بن عاصم نو هغه خپل د لړو په ذریعه کړو او د ښځو دې شیزونو سره تعلق زیات و جادو سره وایي دا جادو شوی دی نظر شوی دی فلانکې شوی دی نو د ښځې دې شي سره تعلق زیات وي او فلانکې ښځې یا سړي باندې خاپیري هغه دا علم او دا خبرې ښځې کوي ولې چې هغه د شیطان په جال کې ډېرې زر راځي کله چې الله پاک زنانه پیدا کړي که نه هوا یې پیدا کړه شیطان یې وشو زما کار شو دا زما جال دی په دې سره به دا خلک اوس زنخانو نو زنانه دا کارونه ولې چې یو د هغوی سره جادو دې سره نسبت زیات بل په هغې سره تعلق زیات وي نن سبا ګوره چې فلانکي ځای کې زنانه به رواني فلانکي مولا لازمه یا فلانکي بابا لازمه یا فلانکي باندې خاپیري دی هغه دا علم نو خاپیري خو زما ستا شانتې شی دی ما ته اوس څه پته دی ستا په زړه کې څه دی خاپیري ته څه پته ده د غیب علم یو الله سره دی الله نه ما سوا بل چا سره نشته دی پیغمبر سره نشته دی ولیانو سره نشته دی فرشتو ته نشته دی خاپیري ته بل کوم سره بیا هغه حل وي اروک شوی شی چې کوم دی هغه معلوم وي سلیمان علیه السلام چې کله بیت المقدس جوړاو پیریان د هغه تابع وو پیریانو ته دا جوړوي او سلیمان علیه السلام د مرګ وخت چې کوم دی هغه پوره و نو الله تبارک وتعالی ورته چې سلیمان دې لښتې باندې ودرېږه داسې لښتې نسلې وه داسې ډډه پې لګولې وه او پیران لګیا کارونه یې کول سلیمان علیه السلام مړ دی لاندې چې څو وخت به شوی چې هغه لښتې باندې لاندې نه وینه ولګېد هغه لښته یې خوړله چې هغه ډډه شوله سلیمان علیه السلام ارتاو شو دا ټوله دنیا جمع شي او دا دنیا والا دا غواړي چې تاله نفع راکړي لم ينفعوك بشيء الا ما كتب الله لك مگر دوی نفع نشي راکولی تاله مگر هغه چې الله پاک ستا په مقدر کې لیکلي هغه به میلاویږي او که دا ټوله دنیا جمع شي په دې خبرې باندې ان یضروک بشیء چې تا ته څه نقصان رسول غواړي لم یضروک بشیء الا ما کتب الله لک نو دوی تا ته څه نقصان نشي رسولی مگر هغه چې کوم الله لیکلی رفعت الاقلام وجفت الصحف د تقدیر قلم نبی علیه السلام نه اوچت کړی شوی دی رفعت الاقلام قلمونه اوچت شوي دي وجفت الصحف او د تقدیر صحیفي کتابونه هغه اوچت شوي دي بند شوي نو د نفع او د نقصان مالک یو الله دی د کامیابی او د ناکامیابی یو د الله پاک په قبضه قدرت کې ده انسانان نه چاته نفع رسول شي نه چاته نقصان رسول شي د الله پاک د مشیت د ارادې نه بغیر او انسان د دنیا او د آخرت نفع او نقصان نفع حاصلول د نقصان نه بچ کېدل د الله پاک د مشیت د مدد نه بغیر انسان نشي حاصلولی چې انسان د دنیا کامیابی غواړي یا د آخرت کامیابی غواړي نو د الله تبارک وتعالی د مدد او د الله پاک د استعانت نه بغیر د انسان نشي حاصلولی الله تبارک وتعالی قرآن کریم د سوره فاتحه شروع کړي قرآن کریم موږ لولو کړه اولنې سوره